محترم سامعینو د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمای سلور قسمه خلق دي. دا داسې خلق دي چې امام الانبیاء خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم هغه ارشاد فرمای یحشرهم الله فی وجوه الکلاب، چې دغه سلور قسمه خلق دا داسې خلق دي چې د قیامت په ورځ باندې دي د قبر نه پاسي. چې کله دي د قبر نه پاسي د دې شکل په شان د سپي وي، یعنی د سپي په شکل کې بدی د قبر نه پاسي. آیا دا کم بدترین خلق دی چې د قیامت په ورځ باندې بدی د قبر نه پاسي او په دومره بدترین شکل کې چې دوی به د سپي په شکل کې د قبر نه پاسي؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمای چې په هغه کې ړومبني هغه کس دی. ارشاد فرمای الحمازون. حمازون دا هغه کس ته ویل کېږي چې د چا په مخامخ باندې ته د هغه بدې بیانې. یو کس دی د هغه نه خطا وشوه، غلطي ته وشوه او ته د هغه د وړاندې د هغه بدې بیانې، د هغه سپکاوي کې هغه پسې لګیا یې خبرې کوي. نو یو دغه کس دی چې کله دی په ورځ د قیامت باندې د قبر نه پاسي نو دی به په سپي په شکل سره د قبر نه پاسي. دویم هغه کس دی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي ولمازون. دا هغه خلق دی چې څوک د یو بل غیبونه تلاش کوي، لګیا دي د یو مرګري د بل مرګري د هغه غیبونه تلاش کوي چې د کې کمی داسې غلطۍ دي، د کم داسې خطاګانې دي چې هغه ضرور باسه موضوع دي د خلکو د وړاندې ملامت کم خلکو ته د هغه غیبونه ښکاره کم چې ګوره دا دې قبیلې له خلک دی، دا دې قبیلې له سړی دی، دکې دا د خطاګانې دي. نو دویم هغه کس دی چې څوک د چا غیبونه د چا بدۍ روباسي او خلکو ته بیانوي، د خلکو سپکاوي کوي. نو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي دا قسم چې کله په ورځ د قیامت باندې د قبر نه پاسي دی به د سپي په شکل سره د قبر نه پاسي. دریم هغه کس دی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي المشاؤون بالنمیمة. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چې دریم هغه کس دی چې دی مشاؤون بالنمیمة، یعنی پښتو کې ترجمه دا شوه چې دی شیطانی کوي. مراد دا چې دی د یو کس نه خبرې وباسي هغه بل ته کوي، د بل نه خبرې وباسي بل ته کوي، دوه کسان ترمنځ جنګوي، د یو کس نه خبرې بل ته کوي او د بل نه بل ته کوي، د هغه غیب د ته بیانوي، د هغه غیب هغه ته بیانوي، د نه خبرې وباسي هغه ته کوي، د هغه نه خبرې وباسي د ته کوي. دوه کسان ترمنځ اختلاف راوړي، ورورولي یو بل خرابوي، جګړې در خلکو ترمنځ راوړي، دغه شیطانی کوي. نو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي دغه کس هم په ورځ د قیامت باندې چې کله دی د قبر نه پاسي نو دی به د سپي په شکل سره د قبر نه پاسي. څلورم کس الباغون البراء العنق. دا هغه خلق دی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د دې باره کې ارشاد فرمایي چې دا څلورم دا هغه خلق دی چې کله دی په ورځ د قیامت باندې د قبر نه پاسي د سپي په شکل سره به دی د قبر نه پاسي. دا هغه خلق دی چې دا پاک خلق دی، نیکان بزرگان علما مشایخ داسې پاک خلق ته د هغې پسې لګیایې، هغې لټون کې هغې کې غیبونه لټوي، هغې باندې الزام لګې، هغې باندې بدنامي کې خلکو ته لګیا یاره دا قسمه خلق دی، دا قسمه خلق دی، د هغې بدې ردې خلکو ته وایي، خلک د هغې نه مړی پاک خلق دی او ته د هغې پسې بدې ردې وایي. نو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چې دا څلورم نمبر کس هم دی به چې کله په ورځ د قیامت باندې د قبر نه پاسي دی به د سپي په شکل سره د قبر نه پاسي. نو وګورئ محترمو سامعینو، اگر چې دی په دې دنیا کې ډېر په پاکۍ سره او ډېر په اوچته سره دې دنیا کې ګرځي، ډېر په اوچتو سترګو سره ګرځي، وګوره یاد وساتئ چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د دې څلورو قسمو خلکو باره کې ارشاد فرمایي یحشرهم الله فی وجوه الکلاب، چې دا څلور قسمه خلک دا هغه خلک دي چې په ورځ د قیامت باندې دی د قبر نه پاسي نو دی به د سپي په شکل سره پاسي. نو الله تبارک وتعالی دې موږ د دغه قسمه خلکو نه وساتي او الله تبارک وتعالی دې زموږ تمام ګناهونه معاف کړي. الله تبارک وتعالی دې په موږ باندې رحم وفرمایي.